ګرانو کتونکو الافخان شیرپوی ما نن درسره ډېره مهمه ویډیو شریکومه دا کومه تورسره چې زما په څنګ کې ناسته ده ډېره زیاته ځبېدلې ده خو دغه درد ته چې کوم دی هغه مظلومه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکه راځي په دې دغه کې به سره دوه خبرې شریکوم یو خو په کم عمرۍ کې خپله لور خور مه واده کوئ په کم عمرۍ کې چې لور خور واده شي نو د هغې ژوند په لړزان شي یو خو هغه کور کې ځان نه شي اډجسټ کولی چې اډجسټ شي نو هغه کمبینیشن کوم چې د ښځې او خاوند ترمنځ وي نو هغه نه رایوځای کېږي نو هغې بیا هغه موقع څاري او بل طرف ته یې سوچ لاړ شي دویم دا ده چې کوم سړی آیس کی نو دا به خپله ښځه ځان سره ضرور په اعتماد کې اخلي نو دا به په هغې باندې خو مایس کي همدغه شانتې یو زنانه زما سره ناسته ده چې کوم سړي ځان سره ناجیزه ساتلې وه نو هغه به آیس کلو بیا به په دې باندې هم آیس کلو او آیس والا سړی چې کوم دی نو هغه انسان وجني علالۍ یې ولي یې هر انسان ورته دویم ښکاري ببو ورته ښکاري دشمن دی هر څوک دی ده نو همدغه شانتې د دې زنانه چې کوم دی نو دا قصه ده نو لږ د خپل ژوند څه خبرې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو راغلې چې دا کوم سړي سره تاسو وې نو د رویې به څنګه وي تا سره ستا بچو سره سر د ماته کله په خپله نه دي ویلي چې آیس وسکه خو د ده دا باډي لینګویج چې کوم دی که نه دی مطلب د ده د طبیعت کار چې کوي که نه نو دی بیا په سر خلک ګرځوي د ده د طبیعت کار مطلب دی به د غلطو نه منې کوي که دی ستا د زما اولاد ته غلي عموم ټیک ده که دی په ما غلا ډاکه کوي عموم ټیک ده که دی په ما باندې غیر قانوني کارونه کوي عموم ټیک ده قتل سمګلینګ هر شي بیا به دی ما په سر ګرځي ده ته به زه په خپل رب ښکارم خو چې دې ته په دې کې لږ شان په تندي ښکاره شي چې او ته دې تندي کې فرق دی دا شي نه خوښوي بس هغه بیا د دشمن دی چې په دې لاره ځي هر سړی د ته دشمن ښکاري بیا تشدد کوي آیس چې کوم سړي سکي نو داسې رویې وي رویې یې داسې په دې بازار چې ځي نو په بازار کې یو هر کس سره دی جګړه نشي کولی ډک بازار دی خو هر یو کس ته د دشمن ښکاري او ماشومان لوی واړه هر شه نو دغه شان حساب د ده د کور هم چې د کور کې د ده به ما منل هرې خبرې به ما منلې ده زه د ده رب وم زه د ده ښځه زه د ده د خور زه د ده مور زه د ده پلار زه د ده رور زه د ده بچې زه د ده هر څه ومه د ما لپاره دنیا پرېښې وه 2 میاشتې داسې ناسته تېرې کړي لکه دا تاسو چې یو ساعت ناست یې 2 میاشتې په سیټ ته د ځای نه دی نه دی پاسېدلې او لږ واشرومه پورې نه جواب نه ډیوټي هېڅ هم نه خو چې بیا زه خبر شوم چې د ده د ارادې ګډې بډې دي ما ته وایي چې زما کزن دی او هغه خپله ښځه خپل تره نه ښځه خلاصه کړې مطلب دا د چاچي ده نو د هغې لوریانو سره او د چاچي سره د یو شان پروت دي تاسو ما په مطلب پوهېږئ نو چې د ده دا بکواس ما واورېدو په ما ویښته ودرېدل ما ویسته اشاره څه ته ده او زه ستا منم ستا په شان انسان زما د بچو چې کوم فالتو ویښته کټ کېږي د هغې برابر هم نه دی ځکه چې نشه انسان او بل زما مدرسې قرآن خان حافظان ترجمې کوي عالمان زما بچي هغه چېرته او بیا د ښځې او د بچو د پاسه دا خو پاسبل نه ده خو بیا هم زما ماشومان دونه ذهن د الله احسان دی چې لري چې هغه وایي چې الله ته یې برابر کا شر ته یې برابر کا څنګه چې د الله امر هغه شان به کېږي ځکه چې د ده نه زما خلاصي نشته په غلطه مې تنګوي نو په سمه مې بس ټیک ته هغه شان عبادت دی بیا چې ما درته دې پیله ماشومه چې دا بیا کچن کې یو ځای بل ځای زه به تا سره نکاح کوم ته زما خبرې منه دا او چې زما خبرې منې نو په سر به دې ګرځوم نه منې نو ته او ستا 2 کالو ماشوم رور او مور او ستا ټول به ډسټربنس به بیا ته وویني چې ډسټربنس څه ته وایي او ما کتلی چې ډسټربنس څه ته وایي که زه تاسو ته وښیم زما ټول وجود شین دی دا یو سایډ ته داسې الله ګواه دی چې داسې شپه به مې تېرېده چې ما ته به ډډه نه میلاوېده چې زه کومه ډډه ولګوم چې هغه خوږېږي نه
هغې پورې بیا دونه خندل چې وخل به وکړل. داسې شي ته به یې لاس کو چې د هغې برداشت چې دی نو څاروي د هغې وزار نه شي برداشت کولی. هغې نه پس ما به ورته وي ښه ډېر زړه به یې ستړی کړو، ګنټه یوه نیمه ګنټه به د لاس نه ودرولو که نه. خلک یو ګزار دوه ګزاره 10 شل وکړي، ګنټه یوه نیمه ګنټه به د لاس نه ودرو، لاس به یې نه ودرو، یو شان به د مشینرۍ په شان لاس چلو. دی خو ورته اکسلریټ کړی وجود، هغې سې به تسکلي هغه شان به د لاس چلېدو. دی وایي چې ما ورته ته ما ولې وښي د نوکرانو د غلامانو د خادمانو شان ورته د خپو کې کېنه، ته ما ولې وښي، ما څه قصور دي، ما څه کړي دي چې ته ما وښي. دی غلیظ ګنده انسان ته تله چې به نشه درکړه نو بیا په بچو دې ورغی. داسې ده. خو دا نشه چې دا انسان ویښوي. تا چې کله نشه وکړله تاسې کوم وخت کې وکړله؟ ما ته وایي چې زه تعالی دا په دې خوند عادتوم، د نشې په دې خوند عادتوم چې دا د دې په خوند عادت شي نو دا که زه بیا هر څه کوم دا خو به ویښی دي که خو چاله خوب نه ورځي، خو د دې به هلته نشه هم پکار وي او دا به د بچو د سر نه د هغو د عزت نه د هغې د هر څه نه تېری ځکه چې د دې به دا شي پکار وي. نو دا به بیا ما ته په هېڅ هم څه نه وي، دا به عادي شي. دا به ما ته وي چې څه ته وایي هغه شان کوه خو ما له دا شی راکوه. ما بس ټیسټ مې ولا کتلی دی، بلکې یو پیره دوه نه کافي پیرې. خو د الله لوی احسان دی، هېڅ شی نه یم د چا د خپو خاورې نه یم، خو عادي شوې نه یم. د الله لوی احسان دی چې د څه شي عادي شوې نه یم. د چا دپاره چې دنیا پرېښې ده هغه د هغه هم عادي شوې نه یم، سکندونو کې هم پرېوستی شم، بار بار مې پرېښیم دی. خو بل ځای بیا ما ته چت میلو نه شي، زه به بیا راشم خپله. بیا د دغه علاقې مشرانو له زه تلیم، هغه مشران که زما ویډیو وګوري نو هغه به پوه شي چې او ما له دا راغلې وه، خو هغو ما له رهایش راکړی دی. خو بیا ما سره دونه خو فکر و چې دا چې کوم زما هیلپ کوي نو دوی د خپل جیب نه کوي، سر دوی هغه زما هیلپ کولو نه خپل جیب نه کولو، نو سر ما له خودداري شته که نه، زه ما له خوند رانه کو. تاسو دغه نشه چې کومه ده یو ځای به مو سره کوله، د نشې نه پس به بیا ستاسو صورت حال؟ یو ځای بس طبیعت به بیا سیټ و، بیا به د هر څه ما ته ټیک ښکارېدی. بچي خو به یې وښل او خور څه به یې هغه به ما ته ټیک ښکارېدل، هغه به ما ته ټیک ښکارېدل. ما وي بدتمیزه دي که نه، پرېږده چې وښي سم به کړي دا لکه نه. او چې بیا به مې طبیعت سیټ شو نو بیا به زما صرف داسې اواز چې اورېده تقریبا دا جړه دا سلګۍ دا به تقریبا 3 غنټې یا 4 غنټې مسلسل دا چې اورېدل، یا سر کې به مې ځان ته شګې اچولې چې د بچو ته به مې کتل او کپړې به مې خپلې شلولې، بس وښل زما دا ټول مخ یو سیټ ته شین دی، دا به مې ځان له وښه چې څه مطلب لیونیان چې څه کوي. بس بیا ته څنګه ووتلې چې عادي نه شوې؟ ولې چې عادي نه شي څوک عادي شي دا خو بیا یا علاج کوي او یا سر دغه شان ده د دې نشي چې څوک عادي شي نو دا کله هم نشي پرېغوستی، خو چې انسان سره دننه ضمیر وي که نه او هغه انسان سره د چا فکر چې زما د دې بچو ما نه علاوه څوک هم نشته، یو الله شته، د الله په ځمکې ما نه علاوه هېڅ څوک هم نشته. دا نه چې زه دې له سبا بېګا سره وړی شم، خو او زه دوی چې تکلیف کې ګورم نو ما ته تکلیف صرف شیر کولی شم د دوی تکلیف. ګرانو کتونکو تاسو دغه وینئ څه هغې خلکو ته چې غلط هغه جینکې چې غلط قدم اوچتوي یا داسې دا نشې کوي څه میسج ورته ورکوي؟ سر که زه تاسو ته یو ځل بیا ووایم چې زه بای فورس دا هر څه شوي دي نو تاسو به ونه منئ، وختي نه. زه ستاسو که ووایم چې د تنقید نشانه یم نو زه ټیک وایم، خو زه به درته صرف دونه وایم چې داسې خلک چې چا کوټ میرج کړي دي، چا کورونه پرېښي دي، څوک تښتېدلي دي، هغو سره به ما لیندین تعلق نه ساتو. زما په یو ګلی کې یو 2 جینکۍ راغلې وي 2 روریانو پسې، ما به ټولو ته څه منکر دعا یا سلاس اوچتېدلو هر چاله به مې برخه کوله، خو 2 جینکۍ به ما پرېغوستې. ولې کوي داسې څوک؟ نو زه وایم چې د ټولو نه لویه عظیمه غلطي خپل پردی پرېغوستل دي. د الله لوی احسان دی چې خلک خپلو خوږو رشتو کې معمولي ادنا رشتو سره یوځای دي. ګرانو کتونکو ما د ژوند
ډېرې قصې وکتلې، خو دا قصه چې زه اورم نو زه په الفاظو کې بیانولی نه شم. بعضې خبرې دلته زه هم نه شم کولی، ځکه چې دوه دریو خاندانونو مسله ده. یو هغه خاندان چې د چا ښځه ده، یو هغه رونه چې د چا خور ده، او یو دغه انسان چې دغه ټول خاندان څه کې دا ښځه هم پرېږده، خو د دې هغه څلور بچي، هغه ماشوم زوی چې به دې هر څه لیدله، څنګه به محسوس وکړي؟ درنده د چې به کل په د باندې دا دوره د درنده توب راشي که نه، نو هغه زما ماشوم به کتل به یې نه شو کولی، سترګې به یې پټولې د ده ته وجې نه شي، ولې سترګې پټوې ګوره که نه. او دا هر څه کتل دا خو ډېر سخت کار دی. نو هغه به اخوا دېخوا کتل. ماشومه به یې د شپې راپاڅولوي، پاسه ګیم کوو، کریم بورډ کوو، کریم بورډ کې ګډې وډې اشارې. دا د الله لوی احسان دی چې د دوی ذهن نه دی بګړو شوی. زه یم چې زه الله ته 2-4 سجدې زیاتې ولګوم که نه، هغه خپل پوره کوشش کړی، پوره کوشش. د دې نه پس ما ته وایي ما ماشومې ماما چې زموږ سبا بېګاه هېڅ هم نشته، وي زه خو یم که نه، وي زه غلط کار کولی شم، هر څه کولی شم، زما ماما مانه نه خفه کېږي، زه په فوټ پات شپه نه کېږي. الله دې نه کېږي، الله دې هغه سات ته راولي. ماشوم زوی به کوي زما نه مشرۍ ماشومه هر څه، خو وایي ته به زه تا څنګه په فوټ پات پرېږدم، وایي زه دا لکه هسې ما داده کوي چې ماما ته فکر مه کوه، موږ سره سم نشته خو څه خو شته که نه. ما وی نه الله دې سات نه راولي، د نه د هېڅ به هم نه وي، د داسې به مړه شو. خو زما ماشومان دي الله کله هم داسې نه کړي. ښه ګرانو کتونکو، چې کله به دې سره غلط انداز کې وو، نو ځان ته به د دې دا بچي ودرول او هغوی ته به یې وي چې موږ ته ګورئ. یو ګوره د اتم جومات جینۍ چې کومه ده، ښه پېغله بله چې کومه ده، هغه به دوی به ځان ته ودرول. بوزدل انسانه، ډېر عجیبه شانتې واقعه ده. او بس بعضې خبرې نه شم دغه کولی. ما چې څه واورېدل، ماشومې نه چې واورې، ماشوم زوی نه چې واورې، هغه ماشوم دومره دی 2 کاله دی، څو کاله وی 3-4 کاله دی، هغوی دله هغه د الفاظ دي. او نه شم بیانولی ګرانو کتونکو، خو الله دې په تورسرو باندې په دوی رحم وکړي، او هغه تورسرو ته مې خواست وي چې د خپل خاندان عزتونه چې کوم دی دا ستاسو لاس کې، مه لیوني کېږئ، مه لیوني کېږئ، لالچ کې مه راځئ، دغه شانتې البمي. او نشي سړي نه خو غورې ځان وساتئ، دا خو لاخره چې دوی تر اوسه ژوندي نو دې ځای ته ورسېدل. الله دې نور رحم وکړي.